بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو الباب الثاني من ویلو چې دا د اسم مبني په بحث کې ده. د مبني منګه تعریف کړو دوه قسمونه بیان کړو چې مبني دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې په ترکیب کې نه وي واقع، یعنی په جمله کې نه وي واقع، د عامل سره یو ځای نه راغلی. نو دا قسمه مبني دا مبني دی بالفعل او معرب دی بالقوه. مطلب که په ترکیب کې راغی که عامل دی مخ کې راغی نو بیا په دې باندې عامل دا مطابق اعراب راځي. او دویم قسم چې هغه د مبني الاصل سره مشابهت لري. مبني الاصل درې سيزونه دي، ټول حروف، فعل ماضی، امر حاضر معروف، او سلور چې دي کنه دا مشابه مبني الاصل دي. یو دا اسم متمکن چې په ترکیب کې نه واقع، اسم غیر متمکن، او فعل مضارع چې په اخره کې نون د جمع لګیدلی، او فعل مضارع چې په اخره کې نون د تاکید لګیدلی. نو دا چې د مبني الاصل سره مشابهت لري نو دا قسم مبني دا د سر ناړو معرب کیږي نه. د مبني الاصل سره مشابهت لري نو په کتاب کې داغه درې قسمونه او نور موږ ته اته قسمونه چندا ویلو: مشابهت افتقاری او اهمالی او جمودی او بنایی وضعی اضافي. دا ول شو د مبني کلمې حکم دار چې د دې په اخر باندې اعراب د عامل د وجه نه بدلیږي، را بدلیږي. د دې په اخر باندې چې کوم حرکات راځي ته فتح، ضم او کسر ویل کېږي، او سکون ته وقف وي د بصرینو په مذهب باندې. او په معرب کلمه باندې رفع نصب جر راځي، او ضمه فتحه کسره د دې مشترک نوم دی. کوفین وایي چې د اطلاق قبل باندې کېږي د ضرورت نه. د اسم غیر متمکن او د اسم مبني لکه څنګه چې موږ اسم متمکن او اسم معرب یو شان دي، دغه شان د اسم غیر متمکن او اسم مبني دا یو شی دی. د دې اته قسمونه دي: مضمرات، اسماء اشارات، موصولات، اسماء افعال، اصوات، مرکبات، کنایات او بعض ظروف. نن سبق کې به منګه د مضمراتو ذکر کوم. نو اول د مضمراتو تعریف کوم. مضمرات د مضمر جمع ده، مضمر ورته هم وای او ضمیر ورته هم وای. نو مضمر دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې وضع کړل شوی اسم وضع يدل على متكلم او مخاطب او غائب تقدم ذکره. چې دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې وضع شوی د دې لپاره چې دلالت وکړي په متکلم، مخاطب او داسې غائب باندې چې دا غي ذکر مخکې شوی، یا غو ذکر لفظاً شوی، یا معنن شوی، او یا حکمن شوی، چې دا ذکر مخکې شوی. پوه دا اسم ضمیر د اسم ظاهر په ځای باندې راځي، د اسم ظاهر په ځای باندې راځي. لکه د مې زید خسړې ده او هغه سکول ته او مدرسې ته په ټایم باندې ځي او هغه په خپل کور کې کارګنده هغه چې زویم نو دا دغه د اسم ظاهر په ځای باندې راغی. او ضمیر په لغت کې په معنا د قلت اللحم سره راځي، لکه غوخه. او دې ته د ضمیر هم څه کوي چې د اسم ظاهر په مقابله کې پکې حروف کم وي. په اسم ظاهر کې حروف سیوای او په ضمیر کې حروف کم وي. بل لا مضمرات پر ټولو مبنیاتو کې مضمرات مقدم کړل پر نورو مبنیاتو باندې. د دې وجه دا ده چې مضمرات څومره قسمونه دي نو دا مبني دي. د ضمیر چې څومره قسمونه دا مبني دي، پر نورو کې به بعض راځي چې را پکې مبني دی، را پکې معرب دی. او د ضمیر دا څومره قسمونه دي دا مبني دي. دویم دا چې مضمرات دا ډېر زیات استعماليږي، دې وجه نه مضمرات اول ذکر کړل. نو مضمر په لغت کې په معنا د قلت اللام سره راځي، او دې ته ضمیر دا کوي چې د اسم ظاهر په مقابله کې پکې حروف کم وي. او په اصطلاح کې هر هغه اسم چې وضع کړل شوی د دې لپاره چې په متکلم، مخاطب او داسې غائب باندې دلالت وکړي چې د هغې ذکر مخکې شوی. ذکر خو یا مخکې لفظاً شوی، یا معنن شوی، او یا حکمن شوی. لکه ضرب زید غلامه ده، ضرب زید غلامه چې ضرب فعل ده، زیدون د دې لپاره فاعل ده، او غلامه
مرکب اضافي د لپاره مفعول به ده. اوس په دې غلامه کې دا هو ضمیر دی د دې مرجع د مخ کې زید ده نو د دې ذکر مخ کې شوی دی پوه شئ. او دویم نمبر چې د دې ضمیر ذکر شوی وي خو د هغې د ضمیر ذکر شوی د خدای مرجع مخکې لفظا نه وي ذکر خو معنن ذکر وي معنن ذکر وي لکه د دې لپاره مثال دی ضربا غلامه زیدون ضربا غلامه زیدون وس دلته کې د غلامه کې دا هو ضمیر دی نو دا راجع دی د زید ته راجع دی د زید ذکر خو مخکې نه دی شوی خو لکه دا اضمار قبل ذکر تصویل په عمده کې جایز دی په عمده کې یعنی دا ضمیر چې دی دا راجع دی فاعل دا ضمیر راجع دی څه دا فاعل دا او فاعل چې دی کنه دا معنن مقدم وي فاعل معنن مقدم وي پوه شو به باندې یا د دې ذکر چې دی کنه نو دا شوی معنی او داغه لکه په ضمن د ضمیر کې لکه الله تعالی وایي اعدلوا هو اقرب للتقوى نو ځل لګي دا هو چې دی دا ضمیر راځي د عدل ته نو دا عدل ذکر دی کې لفظ هم نه شوی او معنن شوی دی پوه شو به باندې او یا حکمن د دې ذکر شوی حکمن چې لکه حکمن مطلب دا دی چې سیاق کلام په دې باندې دلالت کوي لکه الله تعالی فرمایي ولي ابويه لكل واحد منهم السدس وسولي ابويه کې دا هی ضمیر چې دی نو دا راجع دی میت ته ولي ابويه کې دا هی ضمیر راجع دی چا ته میت ته مړی ته چې د مور پلار د پاره با د هر وای د پاره بدینه شپږم یې سي نو دا مور پلار د مړی ته مراد دی میت ته مراد دی ا د میت ذکر لفظا نه راشوي بلکې حکمن د سیاق او کلام نه پته لګي دا کلام د مکه او د رسول دا پته لګي چې دا خبره د میراث روانه ده نمړی را روانه ده نو دې ذکر تیر دا مانن شوی دی پوه شو به باندې هغه پوه شوی نو ضمیر دا ولی مقدم کو په دې باندې په نور باندې ځکه د ضمیر ټول قسمونه مبني دي. دویم نمبر ضمیر دا د قلت الله په معنا باندې راځي او دې ته ضمیر څه کوي چې بریږي هم د اسم ظاهر په مقابله کې حروف صحیح کم وي. دریم نمبر چې لکه د دې ضمیر تعریف سره هر هغه اسم چې وذکر کړل شوی د پاره دې چې دلالت وکي په متکلم مخاطب او په داسې غایب باندې چې دا غي ذکر مخکې شوی ذکر یا شوی لفظا یا معنن او معنی کې بیا تقدیر یا لفظا ذکر شوی یا تقدیرا یا معنن دا لفظا دی دا تقدیرا دی دا معنن دی دا حکمن دی لکه پوه شو به معنی ها بل خبر دا چې ضمائر ولې مبني دي منغه وی کنه چې پاره کې به منغه دغه ګورو کنه مشابهات به ګورو نو دلګي په یو مشابهات وضعی به هم دي او مشابهات افتقاری به هم دي وضعی کو جدا ده چې لکه دې لکه ضرب تک راتا او تی او تو او دا شاده ضربکا ضربکهما نو دا د ادری حروفونه کم باندې دي او د ادری حروفونه کم وځ شوی دي او دویم دا ده چې لکه څنګه حرف د بل کلمې د ملاویدون بغیر د بل کلمې ملاویدون بغیر خپل معنی نه ور کوي دغه شان دي که ضمیر راغلی او چې دې لپاره مرجع نه وي نو دا خپل معنی نه ور کوي د ضمیر لپاره مرجع مخکسره ضروری ده مرجع مطلب چې دا ضمیر پته چاته راځي کې دا مرجع به ضروری ده نو که ضمیر وي او مرجع د هغې لپاره نه وي نو بیا دا خپل معنی نه ور کوي په دې خبره باندې پوه شوئ په دې خبره باندې پوه شوئ د ضمیر تعریف یې زکو اسم وضع ليدل على متكلم او مخاطب او غائب تقدم ذكره لفظا او معنى او حکما چې دا هغه اسم ته لګيږي چې وضع کړل شوی د دې لپاره چې دلالت وکي په متکلم مخاطب او په داسې غائب باندې چې دا ذکر مکه شوی دا وایي په دې کتاب کې المزمر اسم مزمر دا هغه اسم ته لګيږي وضع چې وضع کړل شوی ليدل على متكلم د پاره چې دلالت وکي په متکلم مخاطب او غائب او په غائب باندې وذا غائب موصوف ده داسې غائب تقدم ذکره چې داغه غائب ذکر شوی مخکې ذکر شوی داغه لفظا او معنا یا حکما دا په شو به معنی چې لفظا معنا یا حکما حکم دا شوی نو هغه بیا دا ته ویل کیږي دا ضمیر وسیله کنه د ضمیر تقسیم وسکي
نو اول د ضمیر دوه قسمونه دي. اول د ضمیر څو قسمونه دي؟ دوه. یو ته ویل کېږي متصل او یو ته ویل کېږي منفصل. څور ته ویل کېږي؟ یو ته متصل وای او بل ته منفصل وای. متصل معنا یو ځای شوی او منفصل معنا جدا کړل شوی. نو ضمیر متصل هغه ته وای چې د خپل عامل سره یو ځای وي، چې د خپل عامل سره یو ځای وي. او ضمیر منفصل هغه ته وای چې د خپل عامل نه جدا جدا وي. ضمیر متصل څه ته وای؟ چې د خپل عامل سره یو ځای وي. او ضمیر منفصل څه ته وای؟ چې د خپل عامل نه جدا وي. ضمیر متصل او ضمیر منفصل. متصل هغه ته وای چې د خپل عامل سره یو ځای وي، یو ځای شی وسره. او ضمیر منفصل چې د خپل عامل نه جدا وي. دا ضمیر متصل په درې قسمه باندې دی: مرفوع، منصوب او مجرور. او دا ضمیر منفصل په دوه قسمه دی: مرفوع او منصوب. وس اسانه خبره ده کنه چې مرفوع څه ته وای؟ چې په اتو مرفوعاتو کې څه واقع وي. او منصوب څه ته وای؟ چې په 12 منصوباتو کې څه واقع وي. او مجرور څه ته وای؟ چې په دوه مجروراتو کې څه واقع وي. پوه شئ؟ ها نو د ضمیر ټوټل 15 قسمونه شول. دا اوسې دې کوا: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل. دویم نمبر ضمیر مرفوع منفصل. او دریم نمبر ضمیر منصوب متصل او ضمیر منصوب منفصل. او دا چې نه دا یو قسم دی. ولی یو دا اوس وایم ضمیر مجرور متصل. وذری هر یو ترکیب دا تعریف بالکل آسان دی. ضمیر مرفوع متصل دی ته وای. لاول پکې دا وای چې د خپل عامل سره یو ځای وي او په ترکیب کې په مرفوعاتو کې یو څه واقع وي. عام طور باندې دا فاعل لازم یا نائب فاعل لازم. عام طور باندې د دې نه علاوه نورم راځي او بس په مرفوعاتو کې یو څه واقع وي جدا به ضمیر مرفوع متصل وي. ضمیر مرفوع منفصل چې د خپل عامل نه جدا وي. منفصل معنی چې د خپل عامل نه جدا وي او په ترکیب کې په اتو مرفوعاتو کې څه واقع کیږي. عام طور باندې دا مبتدا او خبر واقع کیږي. نورم واقع کیږي خو عام طور باندې دا مبتدا خبر واقع کیږي. ضمیر منصوب متصل هغه ضمیر چې د خپل عامل سره یو ځای وي او په ترکیب کې 12 منصوباتو کې څه واقع کیږي. 12 منصوباتو کې عام طور باندې مفعول به واقع کیږي یا د ورود مشبہ بالفعل اسم جوړي. او د دې علاوه نورم جوړي دی چې او عام طور باندې معنی دا چې اکثر دسی سلورم ضمیر منصوب منفصل چې د خپل عامل نه جدا وي او په ترکیب کې په 12 منصوباتو کې څه واقع کیږي. صحیح شولا؟ عام طور باندې دا مفعول به جوړيږي. عام طور باندې مفعول به. ضمیر مجرور متصل چې د خپل عامل سره یو ځای وي او په ترکیب کې یا خو د حرف جر د وجه نه مجرور وي او یا د اضافت د وجه نه مجرور وي. پوه شئ؟ وس دا ضمیر چې دی کنه ضمیر مجرور دا صرف متصل راځي او منفصل نه راځي. د دې وجه دا ده چې په کائنات کې یو ضمیر یو اسم دا مجرور وي نه دوه وجې دي. په کائنات کې چې یو اسم مجرور نه څو وجې دي؟ دوه وجې دي. یا به د مخکې ضمیر راغلی یا به د مخکې حرف جر راغلی. که مخکې د ضمیر نه او حرف جر نه نو دا د سره ناړو مجرور دی نه. نو د مجرور سره دا متصل قید ځکه لګول شوی دی چې مجرور منفصل نه راځي. ځکه چې یو کلمه مجرور راځي نو خامخا به د دې نه مخکې یا حرف جر وي یا به مضاف وي. که حرف جر او مضاف دی نو دا بیا د سره ناړو مجرور راځي نه. پوه شو په دې باندې؟ بل دا کنه چې منفصل چې دا کله کله د خپل عامل نه جدا وي نو کله کله د خپل عامل نه مخکې کېږي هم. او دا مجرور چې کم اسم مجرور وي نو دا د خپل عامل نه یعنی د حرف جر نه یا د اضافت نه د مخکې کېدی نشي. پوه شو په دې باندې؟ په دې باندې پوه شوئ؟ ښه اوس دا ضمیر مرفوع متصل او منفصل او منصوب متصل منصوب منفصل مجرور متصل د دې هر جدا جدا گردان دی. هر جدا جدا گردان دی. دا یو د صرف گردانونه مونږ وایو ایو په نحوه کې گردانونه وایو. په صرف کې گردانونه دا د غایب د صيغې نه شروع کیږي. اول غایبی بیا چې بیا پسې د مخاطب صيغې او بیا پسې د متکلم صيغې. لکه وایي ضرب 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 ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتې ضربتما ضربتن ضربت ضربنا. دله چې اوس مونږ گردان شروع کوو کنه مونږ به اول د متکلم صيغې وایو بیا به د مخاطب صيغې وایو بیا به دا غایب صيغه وایو. لکه مونږ اوس گردان وایو مونږ ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتې ضربتما ضربتن ضرب 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 ضربت ضربنا. د دې وجه دا ده چې په صرف کې
د دې کار چې نه دا د حروف سره د صرف والا کار د سره د حروف سره نو پدې کې د غائب دا صيغه او په غائب کې بیا د اولنۍ صيغه د دسي صيغه چې پدې کې صرف حروف اصلي راغلي زائد پکې نه راغلي حروف اصلي پکې راغلي زائد پکې یعنی حرفونه د ټول نه کم حرفونه په باب کې په باب کې د ټول نه کم حروف د ماضي په اولنۍ صيغه کې د غائب په صيغه کې نو هغه د حروف سره کار دی چې لاول هغه بیانې لاول هغه د غائب بیانې بیا د مخاطب او بیا د متکلم بیانې او پناه وګي کار پناه وګي د دو کار د اسم سره دی هغه ډیر کارونه چې دی کنه په د فعل سره او په اسم پرې نه هو کې ډیر چې د اسم معنی کې لګول ګور دا اول نه چې موږ سبق شروع کړه اسم شروع دی ولا شروع دی لا ختم شوی نه دی ورستو بیا وخت به چې دا مبني ختم شي بیا وګي اسم نور قسمونه راځه جی دا پینته وګوره لکه چا دی ها پوه شو به معنی ها نو د دې کار د اسم سره او په اسم کې د ټول نه اعرف المعارف یعنی د ټول نه زیات یو سره سو پیژني حق په ځان پیژني نو اول د متکلم څخه بیا بس چې بل سو پیژني نه هغه مخاطب کم ځای د مخې دی نه هغه او بیا غایب نو اول د متکلم څخه بیا د مخاطب او بیا د غایب سره پوه شو به معنی نو ضرب تو ضرب نه به موږ کوو ها اوس پدې کې په ضمیر مرفوع متصل او ضمیر مرفوع منفصل او منصوب متصل او منصوب منفصل تاسو ګردانونه ویلي دي ولکه تاسو وګورئ ضمیر مرفوع متصل ګردان وکا ته ضرب تو ضرب نه ضرب ته ضرب تو ما ضرب تم ضربته دا خو د فعل ماضی ګردان دی د ضمیر مرفوع متصل پکې دا دی په ضربتو کې تو په ضربنا کې نه په ضربته کې تا په ضربتما کې تما په ضربتم کې تم په ضربتی کې یعنی د زواد را بان علاوه د حروف اصلي نه علاوه چې کم یو سری کنه د ضمیر مرفوع متصل دی د حروف اصلي نه علاوه چې څه هم دی هغه به صحیح ضمیر مرفوع متصل وي دا بالکل اسانه خبره ده چې دا حروف اصلي نه علاوه به څه شي کنه د ماضي په څیر وګي نه به ضمیر مرفوع متصل وي لکه اوس تاسو زمه اکلتن په دې کې تمه د ضمیر وخیا تن ځکه حمزه کاف لام ته جدا کا او تن به ضمیر مرفوع متصل دی هغه پوه شوي و دا ضمیر مرفوع متصل ولې دی ځکه چې د خپل عامل سره یو ځای دی او په ترکیب کې څه جوړیږي فاعل جوړیږي هغه پوه شو به دی باندې ها یاد بشي راته نو د ضمیر مرفوع متصل سوال لسیږي دي سو سیږي دي سوال لس خدل کې پکې دا یو وسری پکې بار بار راغلي لکه ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما 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 کې تما یو دی کنه ها او په ضربا ضربا ضربو ضربا ضربا تا ضرب نه پرې کې دا دغه پکې ودی نو پرې کې یو راغسته دي نو دوباره حساب کړی دي سو حساب کړی دي 12 دا شان ضمیر مرفوع منفصل هم 14 څخه دي ضمیر مرفوع منفصل دا هغه ضمیر ته ویل کېږي چې د خپل عامل نه جدا وي او په ترکیب کې پاتو مرفوعاتو کې یو څه واقع کېږي د دې ګردان انا نحنو انت انتما انتم انت انتما انتن وهما هم يوم دا ورته دي کنه چې په ګردان کې سوال لسې دي بل متکلم شپږ د مخاطب او شپږ د غائب دي بیا بای کې درې د غائب درې د مذکر او درې د مؤنث وس لکه هن دا څه ضمیر دی ضمیر مرفوع منفصل او صيغه سره جمع مؤنث غائب او انتن دا کومه صيغه ده جمع مذکر حاضر ضمیر مرفوع منفصل لکه پوه شو به معنی دا بر دی دی ها بیا ضمیر منصوب متصل ضمیر منصوب متصل چې د خپل عامل سره یو ځای وي او په ترکیب کې په اتو په 12 منصوبات کې څه واقع کیږي 12 منصوبات او د دې چې من ګردان وایو کنه د ګردان د دې بالکل اسانه طریقه ده ضرب فعل به خالص ولګي ضرب فعل صرف د متکلم په ځای کې د متکلم لپاره یا راځي نو بدی کې با نون به ولګي دا نون ته ویل کېږي نون وقایه څور ته وای نون وقایه ما تاسو ته ویلي وقایه ویل کېږي په معنا د حفاظت سره وقایه څه ته ویل کېږي حفاظت ته ویل کېږي حفاظت ته لګاوله زماري کتاب ته قایه ولګوا نو قایه نه ده وقایه ده چې کتاب می حفاظت وشي نو دا نون وقایه د دې لپاره راځي چې دلته د ضرب سره چې کله یا د متکلم ولګي دا د ضرب سره چې کله یا د متکلم ولګي دا نو یا د متکلم دا تقاضا کوي چې زمانه مخکې کسره راشي ځکه چې د یا نه مخکې کسره نه دا نه دا ضربای ویل کېږي څه لګي ضربای نو د یا نه مخکې دا یا تقاضا کوي چې زمانه مخکې کسره وي
یا د قاعده کې زمانه مخکې کسره وي او د فعل ماضی خو مبني دی په اخر باندې کسره راځي نو فعل ماضی مبني وي د په اخر باندې کسره راځي نو جګړه شوې ضربه وای چې په اخر کې کسره نه پرې ما او یا وای چې کسره نه راولې جو زه ویل کېږم زمانه مخکې څه پکار دا کسره راغله نو دا نون چې کنه د راغې و چې تاسو جګړې ولې کوي زبراشم او تاسو به جګړې نه محفوظ کما دی کسره به بدل مدار ولا نو چې نون په ځمانه کسره راوستله نو د فعل اخر هم د کسرې نه بچو ضربه په اخر باندې کسره هم رانغله او د یا نه مخکې کسره هم راغله نو دی نون ته ویل کېږي نونی وقایه نونی او څور دی لګي دی حفاظت کړی دی د صحیح حفاظت کړی دی د فعل ماضی اخر د کسرې نه بچ کړی دی او د یا د متکلم نه مخکې سره واستره کسره واستره نو بدی کې د ضربنی بدی کې صرف دغه یو ټکی دی او د دې نه علاوه نه بیا تتوماتم تتوماتن هو ما هم ها هم دغه ضربه سره وځي کې ضربکا کوما کوم کی کوما کنا ضربکا ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکنا ضربهو ضربهما ضربهم ضربها ضربهما اوس پدې کې دا ټول کردان نه دی پدې کې دا هما هم کوما کنا او کی کوما کنا نی نه دا صرف پکې زمير منصوب متصل دي ټول لري فوجي او ترکیب به چې کوم چې ضربه فعل له او هو زمير پکې دا زبانه و چې هو ضمیر فاعل قاعده دی اوس پورا نو معلومات خو موږ نه کو هو ضمیر مرفوع متصل فاعل او نون سره وقايه یا ضمیر منصوب متصل مفعول به فعل فاعل مفعول به ملکر جمله فعلیه خبریه او ضربکا دری بس ترکیب کوما ضرب فعل هو بقي فاعل او هو ضمیر مرفوع متصل فاعل او کا مفعول به کا د نوم باغله ضمیر نوم بوسخله چې په کوم ځای کوم ضمیر راځي قران نوم بولاخله ضمیر منصوب متصل مفعول به ندی هم دغه 14 سری دي دوه مقررات جو دول حساب کړی دي پوه شو به معنی ها دا ضمیر منصوب متصل کله خو د فعل سره یو ځای شوی او کله د حرف سره یو ځای شوی نو دې دوه قسمونه بیانوم چې دا متصل به فعل ضمیر منصوب متصل به فعل او ضمیر منصوب متصل به حرف نو چې عرب سره یو ځای کې نو بیا به ګردان کو انني اننا انك انكما انكم انك انكما انكن انه انهما انهم انها انهما انهن او بیا به دغه ترکیب کو چې ان حرف مشبہ بالفعل او یا ضمیر منصوب متصل اسم اننا ان حرف مشبہ بالفعل او نا ضمیر منصوب متصل اسم ان لکه پوه شو به معنی یا منصوب متصل به حرف یا منصوب متصل به فعل وي پوه شو به معنی په دې باندې پوه شو ادا وګورئ د خپل عامل سره یو ځای دی د خپل فعل سره یو ځای راغلی او په ترکیب کې په 12 منصوبات کې واقع شو سلورم نمبر دی ضمیر منصوب منفصل ضمیر منصوب منفصل هغه ته ویل کېږي چې د خپل عامل نه جدا وي د خپل عامل نه جدا وي او په ترکیب کې دا عام طور باندې مفعول به جوړیږي او د دې د یو ګردان دی ایایا ایانا ایایا ایانا مکه ایاکا ایاکما ایاکم ایاک ایاکما ایاکن ایاهو ایاهما ایاهم ایاها ایاهما ایاهم واښو به معنی نو بری کوم ایاکما بغید په پیر راغله ایاهما بغید په پیر راغله یو تاغسته جدا نه لري واښو او بل ضمیر مجرور متصل ضمیر مجرور متصل ما د سوي چې هغه ضمیر چې مجرور وي او متصل وي یا د حرف جر سره متصل وي او یا د مضاف سره نو دوه قسمونه شول یو متصل به حرف جر او یو متصل به اضافت نو چې متصل به حرف جر دې ګردان بیا څنګه کو لی لنا لك لكما لكم لك لكما لكنا له لهما بي بنا بك بكما بكم بك بكما بكنا او به بهما بهم بهما بهما بهن پوښوي او چې مکه دي مضاف راغلی نو غلامی غلامنا غلامک غلامکما ترکیب څنګه کوم غلامی غلام مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیه پوښوي به معنی یلکه به معنی پوښوي وذا ضمیر مرفوع متصل نه صرف دا ضمیر مرفوع متصل دا په دوه قسمه نه ضمیر مرفوع متصل په څو قسمه نه په ضمیر مرفوع متصل په دوه قسمه نه یو ته ویل کېږي ضمیر مرفوع متصل بارز او یو ته ویل کېږي مستتر ضمیر مرفوع متصل بارز او ضمیر مرفوع متصل مستتر بارز څه ته ویل کېږي چې په لفظونو کې لیکل کېږي په لیکلو باندې لیکل کېږي په سترګو باندې لیکل کېږي په غوږونو باندې اورېدل کېږي پوه شئ لکه او مستتر
چې هغه کې دا خبرې لکه پټ وي پکې مستتر معنی پټ کړل شوی پټ وي یعنی نه لیکل کېږي نه ویل کېږي او نه اورېدل کېږي نو پوه شوې معنی ضمیر مرفوع متصل بارز څه ته وایي هغه ضمیر چا صحیح ښکاروي لیدل کېږي ویل کېږي اورېدل کېږي او مستتر چې هغه پټ وي نه لیدل کېږي نه اورېدل کېږي او نه لیکل کېږي پوه شوې معنی د فعل ماضی 14 سیږي دي د فعل ماضی څو سیږي دي 14 نو په 14 سیغو کې د فعل ماضی په 14 سیغو کې په 12 سیغو کې ضمیر بارز دی په 12 کې ضمیر سره بارز دی او په 2 سیغو کې مستتر دی په 2 کې سره مستتر او د فعل مضارع څو سیږي دي 14 په 14 کې په 9 کې بارز دی او په 15 کې سره مستتر دی په 15 کې مستتر دی اوس مستتر معنا پټ کړل شوی مستتر معنا څه پټ کړل شوی دا مستتر په دوه قسمه ده یو ته لګيږي جائز الاستتار او یو ته لګيږي واجب الاستتار جائز الاستتار مطلب دا دی چې د دې لپاره فاعل ضمیر هم راتلی شي او د دې لپاره فاعل اسم ظاهر هم راتلی شي د دې لپاره فاعل اسم ظاهر هم راتلی شي او د دې لپاره فاعل ضمیر هم راتلی شي او واجب الاستتار مطلب دا دی چې د دې لپاره به فاعل همیشه لپاره ضمیر وي اسم ظاهر چرته هم د دې لپاره فاعل نشي راتلی د دې لپاره به فاعل همیشه لپاره ضمیر وي اسم ظاهر چرته هم د دې لپاره فاعل نشي راتلی نو ضمیر مرفوع متصل دا په څو قسمه ده پدوا بارز او څو مستتر بارز څه ته وایي چې ښکاروي او مستتر چې پټ کړل شوی بیا موږ وایو چې په ماضي په 14 چغو کې په 12 چغو کې ضمیر بارز دی او په 2 کې مستتر دی او د مضارع په 2 چغو کې په 14 چغو کې بارز په 2 کې دی په 9 کې او په 15 کې مستتر دی مستتر څو قسمونه دي وا یو سره جائز الاستتار او بل واجب جائز الاستتار څه ته وایي چې فاعل لري لپاره ضمیر هم راتلی شي اسم ظاهر هم راتلی شي او واجب الاستتار مطلب سره چې لپاره به ضمیر همیشه لپاره فاعل وي فاعل به همیشه لپاره ضمیر اسم ظاهر نشي راتلی وز د فعل مضارع دا دوه څه دي یو واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب یعنی ضربه او ضربت په دې کې ضمیر مستتر دی په جائز الاستتار سره پس سره او د فعل مضارع دا اولنی دوه څه دي واحد مذکر غائب او واحد مؤنث غائب په دې کې هم ضمیر مستتر دی په جائز الاستتار سره او د دې نه علاوه د درې څه دي واحد مذکر مخاطب واحد متکلم او جمع متکلم نو په دې کې ضمیر مستتر دی په واجب الاستتار سره اوس ګوره په ضربه کې هوا دا فاعل اوس کله مې ضربه زیدون نو د ضربه په فعل شي او د زید ورسه شي فاعل بشي پوه شئ او یا مې ضربت هندون نو ضربت فعل او هندون ولا څه فاعل وکوس صرف ضربه راغلو نو هو ضمیر په کې فاعل نو فاعل ضمیر هم کې دي شي اسم ظاهر هم کې دي شي وزم اضربو نو زما اضربو حامدن بزوما اضربو حامدون نشم ویلې چې زما اضربو فعل او حامدون ولا فاعل دی په دې کې به ضمیر فاعل به په کې همیشه لپاره پټ وي پوه شئ نو ګوره په ضربه کې او په ضربت کې هي ده د دې نه علاوه چې څومره هم سړي دي په دې کې ضمیر بارز دی لکه په ضربا کې څه شی الف ده په ضربو کې واو ده په ضربتا کې تا په ضربنه کې نه په ضربه کې هوا اپټ ته پوه شئ او په ضربته کې تا په ضربتما کې او په دای کې په مضارع کې په یضرب تضرب اضرب نضرب دا مفردات خمسه نه دي په دې کې ضمیر پټ ته د دې نه علاوه په یضربانی کې فاعل څه شری الف دا نون چې دی نون پکې نون عربي دی په یضربونه کې واو دی په تضریبینه کې یا دا په تضریبونه کې واو دی په یضربنا او په تضریبنا کې نون دی الګه پوه شو به باندې پرې باندې پوه شو د اسم فاعل د اسم مفعول د دې چې څومره هم سړي دي په دې کې به ضمیر همیشه لپاره مستتر وي په دې کې به ضمیر همیشه لپاره سوي مستتر وي لکه ته ضاربانه نو د څه نشي ویلې چې ضاربانه اسم فاعل او د الف ولا فاعل بلکې په دې کې به همیشه لپاره ضمیر جننده بسګه فاعل د ضمیر په همیشه لپاره مستتر وي لکه ضاربانه کې هما فاعل له وضاربونه کې هم فاعل له وضاربتون کې هي فاعل له وضاربتان کې هما فاعل له الګه په دې خبره باندې پوه شئ د دې وجه سره وجه دا چې کدا ضاربانه ته فاعل کې نو فاعل نه بدلیږي را بدلیږي فاعل
او دا ضاربان ضاربین ویلګي کنه ضاربون ضاربین ویلګي کنه نو فاعل بدلیږي را بدلیږي نو دا فاعل نه بلکې دا سره دا علامه ده سګي چې دا د سنی څخه یا د جمع څخه پرې پوه شوي نو نن سبق کې موږ خو یو دا وی چې مضمرات ولې مقدم کړي دي په نور باندې وین د مضمر موږ لغوي معنی وکړل چې په معنی قلت اللام سره راځي درې موږ دا وی چې د ضمیر تعریف سره هر هغه اسم چې وذکر له شوی د پاره چې دلالت وکړي په متکلم مخاطب او په داسې غایب باندې چې دې مخکې شوی یا خو لفظا یا تقدیرا معنا یا حکما ٹھیک شو بیا موږ دا وی چې هر د مضمرات دا ولې مبني دي نه مشابهت افتقاریه د وضعي د وجنه دلیل وجنه دا مبني دي بیا موږ وی چې د ضمیر اول دوه قسمونه دي ضمیر متصل او منفصل متصل چې د خپل عامل سره یوځای منفصل چې د خپل عامل نه جدا وي بیا د متصل درې قسمونه دي مرفوع منصوب مجرور او د منفصل دوه قسمونه دي مرفوع او منصوب نو ټوټل 15 قسمونه شول ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع منفصل ضمیر منصوب متصل ضمیر منصوب منفصل او ضمیر مجرور متصل پوه شئ د هر یو گردان د هر یو صيغه او د هر یو پہچان دا مونږ ویل او داینه بعد مونږه دغه ضمیر مرفوع متصل په قسمونه مستتر او بارز اس کتاب ته وګورئ وهو على قسمين ویلو وهو على قسمين او دا ضمیر په دوه قسمه ده متصل څه دی وهو ما لا يستعمل وحده چې یوازې نه استعمالېږي نو څه چل وي د خپل عامل سره به یوځای وي یوازې نه استعمالېږي د خپل عامل سره وځي اما مرفوع یا غو مرفوع لکه د ضربت نو والا ضرب نه پوره او منصوب یا منصوب لکه ضربنی نو والا ضربهن نه پوره یا اننی نو والا انه نه پوره یا به مجرور وي لکه غلامی او دلین او اخله د غلامهن او دلون پوره نو ګوره دا ضربهن دا موږ وی منصوب متصل به فعل او اننی متصل به حرف او غلامی متصل به اضافت او لی متصل به حرف جر لکه پوه شوي ومنفصل منفصل ده وما يستعمل وحده چا یوازې استعمال ولګي لا یا به مرفوع لکه انا نوانه هن پوره ایا منصوب لکه ایانا ایهن پوره فذلك 60 ضمیرا و اذا ټول شپېته شولو یعنی 15 قسمونه دي او د هر 12 دي جوبار او 65 خو لکه دا سوال لستی او ما ته دوی مقررات پکې نه دي ذکر کړي چې یو پکې کټ کې جوبار شي لکه پوه شوي بیا وی عالم ان المرفوع المتصل خاصه جنا مرفوع متصل پکې صرف دا مستتر وي په ماضی للغائب ماضی للغائب یعنی د واحد مذکر په غائب او په غائبه واحد مؤنث غائب کې لکه ضرب ای هو ضربت هي وفي المضارع او د مضارع په صيغو کې وفي المضارع المتكلم مطلقا په مضارع متکلم کې با مطلقا ضمیر فاعل لکه اضرب ای انا فنضرب کې بنحنو په مخاطب کې بتضرب کې با انت والغائب تو کیضرب هو او بتضرب کې هي وفي صفته او د صيغه صفت کې یعنی په اسم فاعل او په اسم مفعول وغیرہ کې پدې کې مطلقاً ضمیر چنده او مستتر وي هغه بو شوي نو دا ټول خبره چوکړه نه دا دغه پیسو کر خو کې ذکر کړی دا او چیرې دا بچا د قابلان واړی او دوله به دا خبره اترې ورځي دا ګرداونه ورته یاري تعریفونه ورته یاري او زه ورته سی باسو سی په اشاره وکم او ما دا معلومه چې لا لګانی نو ماره دا ټول قص قطار وکړو کله پوه شوي ها ترکیب به ته درولې کوم ان شاء الله ترکیبونه بدانه ورکې هرګه پوه شو به باندې دا وړو شابه